د دومره مزیدار لګېدو که نه دومره خوند یې کولو که نه چې د املي چټني سره یې که نه نو شکرکندي خو اسې جمع کې راځي اوس جمع دی نو دې نه خوند واخلئ. دې ته په پښتو کې وایي خوږ الو او دا به موږ پخوو په دم باندې. ځنه ځای کې ورته خوږ کچالو وایي ځنه ځای کې ورته خوږ الو وایي خو په اردو کې ورته وایي شکرکندي. نو دلته ما ته بخي لاندې ټینګی کې خو پترې ورته خامخا کېدی او د پاسه پې دا شکرکندیانې کېدی او که په منځ یې کټ ورکوئ کټ ورکوئ لږې ورکوټې کوي چې څنګه تاسو ته اسانه او د پاسه پې دروند لوښی کېږي چې تو ترې نه باد نه راځي. ښه دلته ما واخیسته املي هغې کې زیره ده او سور مرچکی دی پکې 2 چمچې چیني مې پکې اچولې ده او نیمه چمچ نه کمه مالګه مې پکې واچوله او یو غټ ګیلاس اوبه مې واچولې. دا چې املي چټني چې ده که نه دا مونږ اکثر داسې جوړو چې مونږ املي خوشته کو هغه بیا چاڼ کو بیا د هغې هغه اوبه او هغې کې مرچکي او زیره واچو. تاسو که داسې کوئ داسې مو کوئ خو ما سره ټایم کم و نو ما پې ځکه بس ارجنټ کې خو دې سره به اوس دا داسې ښکلې نرمه شي په نري ګیس باندې پخومه چې دا اوبه نیمې اوچې کړي او دا ټینګه شي بیا به زه دا چاڼ کومه او شکرکندي باندې وګورئ ما غټ لوښی ایښی دی. نو بس وګورئ دا چټني چې ده دا داسې ټینګه ټینګه تیاره شوه او دا دې کې تاسو ته دا مرچکي ښکاري دا ترې نه چاڼ کولو سره ځکه ونه وتو چې دا ما په غټ چاڼ باندې چاڼ که او کنی تاسو یې پیله نه چاڼ کوئ بیا وروسته پکې مرچکۍ او زیره او چیني مینې واچوئ. ښه چیني پکې ما کم اچولې ده ولې چې شکرکندي خپله خوږوي تاسو که پکې چیني ډېر اچوئ واچوئ او دا وګورئ دا شانتي دا په دې دم کې پخیږي لګیا ده. بس دا شانتي چې د دې یو 15 منټ پوره شي یا 15 منټه پوره شي 15 منټو پس به دا تاسو په بل طرف په بل مخ واړوئ دا سایډونه به ورته بدل کوئ. نو بس چې سایډونه ورته بدل کوئ بیا پې د پاسه نه ډکن کېدی بیا 15 منټه نیمه ګنټه کې دا ښه ښکلې پخه شي. بس اوس به دلته نه چې دی دا لوښي ترې نه اخوا کو دا برابر کو ګناه یې معاف شوه بس دا اوس پخه شوه. نو چې دا اوس پخه شوه دا به اوس مونږ پرېږدو چې لږه یخه شي. په دې تبخي باندې ما پرې خو وګورئ دومره مزیداره نرمه شوې ده که نه خو هلته دومره ګرمه ده که نه چې لاسونه مې نشي برداشت کولی دومره مزیداره ښکاري. دا تاسو ته ښکاري دا چې همداسې هم خورئ ډېر خوند کوي د دې غذایت هم ډېر زیاتې فایدې دومره دي که نه چې کله یخه شوه بس بیا مې سپینه که او بس نری نری کټ کړي ډېره نری هم نه او ډېره غټه هم نه غټه نه کوي مزه نو د پاسه پې بس نور شی نه ډېر زیات لګي نه. دې سره خالي عمدتي دا د املي چټني سره دم کافي ده خو زه به پې لږ شانتې یو 2 شی نه نور هم ور واچومه چې د دې خوند ښه زیات شي مزه یې ډېره شي. زما زړه خو وایي چې زه اوس د ډیلی بیسس باندې مطلب روزانه دا تیارومه طریقه هم اسانه ده که نه. که تاسو له دم والا خوند نه ده که یشول ته اساني خو یشوئ کوکر کې خو لا اسانه خبره ده. د پاسه پې ښه ډېره ده د املي چټني ور واچوئ او د پاسه پې دغه واچوئ نیمبو واچوئ او دغه پې واچوئ چاټ مساله. ما خو پې دڼیا ښکلوالي دپاره واچوله چې ما چې دا شکل یې لږ ښایسته لګي ښایسته خو اسې هم ښکاري. نو وګورئ دا شوه چاټ مساله مزیداره شکرکندي شوه تیاره دومره مزیداره وه که نه چې ما ته خپله هم یقین نه راتلو چې دا ما تیاره کړې ده بټ اوکې دا ما تیاره کړې وه تاسو هم تیاره کوئ او خوند ترې نه والئ.